حضور پاک علیہ السلام یو ځل روان څه خلق د باغ لمنې ته ولاړ دي او ټول داسې ریږ دي ټول ریږ دي حضور پاک مبارک تپوس کوي وایي څه چل دی دا خلق باغ نه ولاړ دي باغ ټول یې ریږ و یا رسول الله باغونه موچ شو باغونه څه شو زما خبره خو پوهېږي که نه الله مو پوه که سره زمونږ په صفا زړه راځي ډېر څه به وړئ انشاء الله ورته وی یا رسول الله اوښلې ونې شوې ده باغونه رانه وچلو دی به ارټ کولو مونږ ته او چې څوک ورنږدې کېږي ځان ته یې پرېږدي نه حتی تر دې چې د باغ په دروازه څوک دننه شي دی ورپسې رامنډه کي نه یې تړلی شو نه یې پرانیستلی شو د باغ په یو سر او بل سر کې بدماشه ولاړه ده حضور پاک مبارک مې ورته وکتل هاي ومحبوبه اوښان دې مني ومحبوبه سوي دې مني ومحبوبه چیلۍ دې مني د ام معبد مور ورته وی زما اوښه زما چیلۍ پې نشته پکې وچه ده بیماره ده حضور پاک ورته وی ما ته دې خوا راوله په غلام زی لاس مبارک ورته ووهلو هغه چیلۍ د ټولو نه زیاتې پې شروع کړلې اوښه ده سردار کولین ورته وی دروازه کوله وکړئ و یا رسول الله مخکې مه ورځه ورته وی تاسې ما ته دروازه کوله وکړئ زه ورځمه چې کله سرداري کولین په باغ باندې دننه شو اوښې ته داسې ولیدله هغه اوښه چې هلته به نه بیا منډه واله سر به یې بلندو سر به یې اوچتو منډه به یې کړه خو چې سرداري کونین ورته اشاره وکړه سر لاندې را روانه ده سرداري کونین ته چې کله را ورسېدله عزیزانو اوښي د سرداري کونین په دواړو لاسونو کې سر ولګولو سترګو نه اوښکې راغلې حضور پاک د اوښې د اوچلې نه ویښتونه یې ونیوله وړۍ نه یې ونیوله داسې وخوځوله ورته وایي مالک در نه خفه دی راځه چې ځو اوښه د حضور پاک علیه السلام سره روانه ده هغې ارټ کې ورته سر ورکړله ورته وایي شابه دې ته اوبه برابرې که حضور پاک علیه السلام اوښه شروع شوه رحمت للعالمین لاړو حضور پاک مبارک 3 ورځې بعد یو ځای نه لرې ځای نه راغی محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغ مالک ولاړ دی یا رسول الله لږ دننه راشه اوښه ودره اوبه پوره دي اوښه نه ودرېږي یا رسول الله اوښې ته لږ راشه اوښه نه ودرېږي یا رسول الله موږ ډېر ورته سره په اوښکې روانې دي او جاړي حضور پاک مبارک راغی اوښې ته داسې ولیدل ودرېږه اوښې د هغه ځای نه خوله روانه ده د باغ خلق راځي لکه مرور چې سړی پخلا کوي خپه سړی پخلا کوي هر یو تېنه غاړه چاپېروي او د اوښې هغه ځای ښکلی کوم باندې چې لاس مبارک زما د معشوقې محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګېدلی هر یو هغه خوشبویي اوښه ودرېده اصحابي ورته وایي محبوبه چې اوښه ستا په وجه باندې او ستا په حکم روانه وه ولې 3 ورځې کېږي هېڅ خوري نه هر څه ورته کېږي او دې ته مخوارې روانوي نه اوبس کې 3 ورځې نهره ده حضور پاک مبارک ورته وایي راوړئ څه ورته هغې چې ورته راوړل محبوب پیغمبر مې هغه ګیا کې ورته ګوتې مبارکې ووهلې اوښه شروع شو ګیا یې وخوړله ټوله حضور پاک ورته وایي بیا به نافرماني نه کوي د اوښې دغه حال زما د ښکلي پیغمبر اخلاق الله الله حارس راغی حضور پاک ورته اوچت شو غاړه یې ورکړه قربان یا رسول الله اللهم صل على سيدنا
حسبي ربي المربي حارس زمونږه زه ما بل اوس طالبان ټول لا جمع کړي ولاندې د لاندې جمعات زور دی غټ حال کې ناستو مالرونو طالبان موجود دي مالیه زما ګرانو بچو یو روټۍ خوري یو نیمه خوري دو خوري درې خوري د روټۍ حساب در سره ځکه نه کېږي چې زه یم ستاسې د برکته خورم نه دا خو ستاسې د برکته ما ته خدای راکوي بعضې محتمیم هغه وایي نه دا خو زما کمال دی زما څه کمال دی زه خو کمال دی د دوه خورۍ وربوشه راکړې چې عبدالمتین دا په مې نیمې کې خدای که د هغه چلم راځي دغه یو لاس مې ګسې دی زه به ګس لاس ډېر کار کوم او د ګس لاس ټوله معامله ګډه وډه ځکه ګس لاس خو د کار نه او زما ټول که گیا به مې ریبله هم په دې ګس لاس به مې ریبله که هر زمان او طالب هم چې کله بې ادبي وکړي بیا کله به مې چې والم په دې ګس لاس به مې وال ما د یو طالب عبدالله نامه وه د شینوارو علاقې و د افغانستان نو هغه یو ځل طالبانو ورانې کړی و هغه چې راغی نو هغه دغه شو ده ځان یې زما نه ډډې ته کړو ما هغه دوه درې طالبان لکه موږ دوه چوکي ووښئ چې درې چوکي نو هغه طالب زما نه ځان ډډې ته کړو ما لکه ولې ما خو والي په ارام ویل نه موري